اوس لیټیسټ دور دی د دوبۍ کې مصنوعي باران ترتیبي جوړ کړو. مصنوعي باران یې څنګه ترتیب جوړ کړو؟ سمندر په غاړه غټ ماشین لګولی دی، هغه باندې دا اوبه نه دي، دا وخوټ کوي 100 پر ډیګري سینټیګریډ ته ورسوي او بیا هغې باندې ښکته نه پکې لګولی چې د بخارات بره لاړ شي. بیا جاز اوچت کړي، د جاز کې یو خاص کیمیکل دی، هغه چې کله بره ورسېږي نو په دې بړاس باندې هغه کیمیکل پرېږدي، هغې نه باران کېږي، هغه مصنوعي باران وایي. او مصنوعي باران اوس چېرته د الله رب العزت باران او چېرته مصنوعي باران. د مصنوعي باران نقصان دا دی چې یو خو هغه کې کیمیکلز دي، بل دا چې هغه اورېږي بیا بدبو جوړېږي، او چې الله رب العزت کم باران وري هغې کې بدبو دا الله رب العزت موږ تاسو باندې یو لوی انعام دا دی چې باران ضرورت دی الله پاک او دوه فایدې موږ ته راکړي، منو شراب و منو شجر، څکلو اوبه نه ته راکړي، فصلونو سره اوچت او بیا چې کله د فصل وځي فيه تسیمون، دې نه موږ فایده څه وشو؟ دې باندې زموږ د څاروي خوراک دی، غوا غوی میخه د موږ خوراک غوښې خوراک کې استعمالو او هغې نه علاوه د موږ ته پیره کې پی فایده وله موږ بیا صرف پی نه، دې نه بیا شملې جوړېږي، کوچ ورنه جوړېږي، پنیر ورنه جوړېږي، مکن ورنه جوړېږي، سوچا غوړي ورنه جوړېږي. څومره فایدې موږ دې نه وچتو. د فيه تسیمون کې دا ټولو خبرې طرف ته اشاره وکړه چې ستاسو کم ضرورت دي هغه تاسو ته د دې نه پوره کېږي. هغه واښه وخوري، هغې نه ښه غوښه، کم ځای کې چې واښه ډېر وي هلته کې د کم څاروي د هغې غوښه ښه وي، هغه خلک شوق سره خوري. او بیا مخکې الله پاک فرمایي ینبت لکم به الزرع، دې سره تاسو ته فصل راوچت کړي، که هغه غنم دي، که جوار دي، که بینډي دي، او که کومه سبزي ته غواړې هغه دې سره راوچتېږي. والزیتون، او په دې سره زیتون، د زیتون یې ولې ذکر کړو؟ زیتون فایدې ډېرې زیاتې دي. او نن سبا چې کله تاسو مارکیټ کې زیتون اخلئ هغې ته به دا وایي چې جي ما ته خوراک والا زیتون پکار دي، هغه ځان لري او چې ورته نه زه مالش دپاره اخلم هغه بېله زیتون، خوراک والا مالش کې نه استعمالېږي، مالش والا خوراک کې نه استعمالېږي، ذایقې کې فرق دی. پیداوار یو دی خو فایدې ونه موږ حاصلو. اور دا زیتون دا دومره مبارک بوټی دی که نه چې قرآن کې بار بار ذکر کړی، والتین والزیتون هلته یې ذکر کړی دی او سورې نور کې الله پاک ذکر کړی دی. دې فواید ډېر زیات دي او بدقسمتي سره زموږ دلته خو ډېر کم کېږي. نوښار کې د دې باغونه شته او ټول نه زیات زیتون په سپین کې پیدا کېږي. 19